تا خپلو زنانو ته په میراث کې حصه نه دی ورکړې، ته حج ته ځې، د ستا حج به قبول شي. ته تبلیغ ته ځې، د ستا تبلیغ به قبول شي. ته صدقې ورکې، خیرتونه کوې، دا به دې قبول شي. ته عبادت کوې، دا عبادت به دې قبول شي. په دې به ته خلاص شي. خېټې کې د حرام دی او خورې حرام، د زنانو حق دې وهلی دی او ځان ته وایي زه دینداره یم، ځان ته وایي زه حاجي صاحب یم، ځان ته وایي چې زه امیر صاحب یم. خفه نه شې، په دې نه خلاصېږې. وایي هندو ستړی خدای ناراضه. ټول لومړنۍ خپلو زنانو ته په میراث کې حصه ورکړه. څنګه د ستا د پلار په میراث کې حصه دی، همدغه شان ستا د خور هم په میراث کې حصه دی. ته ولې ظلم کوې؟ خپلې خور ته حصه ولې نه ورکوې؟ خپل ترور ته حصه ولې نه ورکوې؟ څوک چې وایي چې زه دینداره یم، زه حاجي صاحب یم، زه امیر صاحب یم، زه تهجد ګزار یم، زه ورځې کې 5 سپارې تلاوت کوم، زه 2000 متې درود شریف وایم، وایه ځان ستړي کوه. پردی حق دی والی حق واپس کا. الله رب العزت پردی حق نه معاف کوي. مونځ نه دی کړی، کیدای شي خدای دې وبخي. تلاوت یې نه دی کړی، کیدای شي خدای دې وبخي. خو پردی حق دې وهلی دی، د زنانو حق دې وهلی دی، الله پاک دا نه معاف کوي. زمونږ په پښتنو کې دا یو ډېر بد صفت دی چې خپلو زنانو ته په میراث کې حصه نه ورکوي او ځان ته به وایي کنفرم جنتي. نو ځان مه ستړي کوئ. ټول لومړنۍ خپلو زنانو ته په میراث کې حصه ورکړي. حصه